جدا جدا لیکل کېږي ځکه حروف مقطعات ورته وایي. او ویل کېږي هم بېل بېل الف لام را، الف لام میم را کاف ها یا عین صاد. نو لوستل کېږي هم بېل بېل او لیکل کېږي هم بېل بېل ځکه ورته حروف مقطعات وایي. او دا چې کوم د کومو سورتونو په ابتدا کې راغلي د دې په معنا باندې الله تبارک وتعالى او د الله پیغمبر په هغې باندې پوهېږي. دا د دې صورت ټول هغه رموز چې کوم په دې صورت کې پټ وي هغې طرف ته اشاره وي او په دې باندې صرف ایمان لرل چې دا د الله تبارک وتعالى کلام دی دا کافي دی. الله اعلم بمراده بذلك. د دې په معنا باندې الله جل شانه پوهېږي. او بیا د قرآن کریم حقانیت نه د دې صورت مبارکه آغاز شو د قرآن کریم د حقانیت د بیانولو. کتاب دا کتاب دی احکمت آیاته چې محکم کړی شول آیاتونه د دې په دې کې هیڅ قسمه مشکل نشته دی. د حکمت نه او د وعظ او د نصیحت نه ډک آیاتونه مبارکه د دې قرآن دی. ثم فصلت او بیا په تفصیل سره بیان کړی شول په دنیا کې د مسلمان د ژوند سره تعلق لرلو والا چې څومره څیزونه دي هغه ټول الله تبارک وتعالى په دې کتاب کې راجمع کړی دی تفصیل سره. هغه عقاید دي، که عبادات دي، که معاملات دي، که اخلاقیات دي، معاشرت او معاشیات دي، سیاسيات دي، د ژوند چې څومره شعبې د یو انسان د مسلمان دی الله تبارک وتعالى هغه بیان کړی دی. او بیا فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، ای ایمان والو تاسو په اسلام کې پوره پوره داخل شئ. نو دین اسلام مکمل ضابطه حیات دی، قرآن کریم مکمل ضابطه حیات دی. اوس په دې باندې عمل ضرورت دی چې کله هم یو مسلمان ته د رهنمایي ضرورت راشي نو دوه شیزونه الله تبارک وتعالى موږ ته راکړي دي، یو کتاب الله او دویم رجال الله. او په هر دور کې الله تبارک وتعالى دنیا ته د انسانیت د هدایت لپاره دا دوه شیزونه رالګلي، کتاب الله او رجال الله. یعنی د الله کتاب ورسره د دې کتاب خودل والا استاد، پیغمبر، علما، فقها، محدثین، دا دوه الله تبارک وتعالى دنیا ته سره رالګلي دي. نو ثم فصلت بیا تفصیل سره بیان کړی شول من لدنه د خپل طرفنا حکیم چې حکمت والا دی. دغه هر یو فیصله مبني بر حکمت وي. د الله سبحانه وتعالى چې څومره فیصلې دي هغه هر یو فیصله د حکمت نه ډک دي ځکه احکم الحاکمین ذات دی، خبیر خبردار ذات دی، خبردار ذات د طرف نه دی. د قرآن کریم د حقانیت د بیانولو نه بعد مقصد دا چې د قرآن مجید منلو والا مسلمان اول پکار چې د قرآن کریم عظمت وپیژني، د قرآن کریم فضیلت وپیژني، د قرآن کریم حقانیت وپیژني، د قرآن مجید اهمیت وپیژني چې دا یو داسې کتاب دی چې په دې کې د دې آیتونه محکم دي، د هر قسمه عیوبونه، د نقایصونه، د کمزوریانو نه او د عیب نه پاک کتاب دی. ذالک الکتاب لا ریب فیه، هیڅ شک نشته په دې کې، د هر قسم د شک او د شبهه او د تردد نه پاک کتاب دی. نو چې کله دا د قرآن کریم حقانیت بیان شو اوس مرکزی مضمون الله جل شانه بیانې الله تعبدوا الا الله، چې مکوي عبادت مکوي سوا د الله نه. الله تعبدوا الا الله دا د ټول انبیاء کرامو یو مشترکه مشن چې عقیده توحید خلق ته وښودل شي، د یو الله عبادت طرف ته خلق راوبلل شي. انسانان د انسانیت د غلامۍ نه راویستل شي، د الله جل شانه غلام او بنده جوړ شي. او کوم مقصد د پاره چې انسان پیدا کړی شوی دی، انسانان او جنات چې کوم مقصد د پاره پیدا کړی شوی دی، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انسانان او جنات پیدا کړی شوی دي نو د الله عبادت د پاره، الا ليعرفون، د الله د معرفت د پاره چې الله تبارک وتعالى کو پیژني. د الله جل شانه د معرفت د پاره انسان او جنات پیدا کړی شوی دي نو چې دی خپل د دې مقصد ورته وښودل شي. نو دا د ټول انبیاء کرامو یو مشترکه مشن دی چې د انسان د انسانیت او بندګۍ نه د غلامۍ نه ویستل شي، د الله رب العالمین په بندګۍ کې دغه په غلامۍ کې راوستل شي. نو لہذا الله تبارک وتعالى دا غواړي چې زما د بنده زما بندګي وکړي، د نفس بندګي نه کوي او د خپل ځان په شان د انسانانو بندګي نه کوي، د بوتانو بندګي نه کوي، خپل د نفس د شهوات او د خواهشاتو بندګي نه کوي. نو لہذا چې کله انسان د الله تبارک وتعالى حکم پریدي، د الله کتاب پریدي او د نفس په خواهشاتو باندې عمل کول شروع کړي، هم دغه شرک دی. الله تبارک وتعالى فرمایي افرأيت من اتخذ الهه هواه، ما محبوب پیغمبر ته عکس کتل چې خپل نفس نه د خپل د نفس د خواهشاتو نه معبود جوړ کړي، خپل د نفس عبادت کوي، دا شرک دی. یوازې بوتانو ته سجده کول شرک نه دی، بلکې د الله رب العالمین د حکم په وړاندې چې کوم شی راشي
او د الله جل شانه د ذات په مقابله کې چې د کم شي ته اهمیت ورکړي شي دغه شرک دی. د الله تبارک وتعالى د تعظیم په ځای باندې چې د کم څه تعظیم وکړي شي د الله جل شانه د تعظیم موافق او دغه مطابق دغه شرک دی. نو لہذا د مؤمن شان دای چې والذین آمنوا اشد حبا لله، مؤمن د الله جل شانه په محبت کې سخت، مؤمن د الله تبارک وتعالى په محبت کې کلک وي، متشدد وي، او د الله رب العالمین په محبت کې جذباتي وي. والذین آمنوا اشد حبا لله. او نن چې موږ تاسو ګورو کوم مسلمان چې راواخلي څوک د یو د چا په محبت کې جذباتي دي، څوک د یو لیډر په محبت کې جذباتي دي، څوک د یو د لپاره جګړه کوي، څوک د بل لپاره جنگيږي، کینی پاسی رواني چلتا پھرتا هر وخت د الله تبارک وتعالى د ذکر په ځای باندې د غیر الله ذکر دی. د الله جل شانه د عظمت او د کبریایي د تذکری په ځای باندې د غیر تذکری رواني دي. د الله تبارک وتعالى د نعمتونو د شکر ادا کول په ځای باندې د غیر شکر ادا کول، د غیر تذکره کول دا زموږ استادو مزاج ګرځیدل دي. حالانکه چې کله هم د انسان نفس خواهش دا د الله تبارک وتعالى د حکم نه اخوشي او د نفس من چاهه جون تیرول انسان شروع کی نو الله تبارک وتعالى فرمایي چې افرایت من اتخذ الهه هوا، ایت کتل دي هغه خلکو ته چې خپل خواهش نفس نه خپل معبود جوړ کړي. نو لہذا الله تبارک وتعالى هغه مرکزی مضمون ذکر کړي. وړومبي آیت کریمه کې د قران کریم حقانیت بیان شو، او دویم آیت مبارکه کې الله تعبدوا الا الله، چې عبادت مکه سوا د الله نه. دا د ټول انبیای کرامو مشترکه دعوت دی. انني بشک از لكم تاسو د پاره منه دا طرف نه نذیر يرون کې او بشیر او زیر ورکون کې د الله د محبوب پیغمبر منصب او مسند هغه نیکوکارو ته زیر ورکول او ګناهګار خلک يرول لي. نو هغه خلک چې کوم د الله تبارک وتعالى د لارې نه اخوشوي وي هغه ته ير ورکول چې د الله د عذاب نه ويریږي، او چې کوم خلک د قران کریم نه روشني او رڼا خلی او په هدایت باندې روان وي هغه ته زیر ورکول د نبی صلی الله علیه وسلم او دغه پیروکار کار.